موږ د چسپکه نه کوو خو دوه درې استادانو یو ماشوم په والو باندې وجلی دی د سوات ټول علما راپاڅېدل احتجاج یې وکړو تقریرونه یې وکړل هغې کور ته لاړل هغې کور والا ته یې وویل ستاسو په غم کې شریک ستاسو د علاقې غم ستاسو د وطن غم او دا ظلم شوی دی چې دا کم مولا کړی دی او موږ هم وایو چې دې مولا ته دې سزا میلاو شي زه عبدالرزاق فارس ته هم وایم دا زما مریدان دي موږ ته هم وایم دا مریدان دي زما او پر مټو ورته سبق ووایي پر مټو تیلی ځان سره ږدئ په هغې ورته سبق وایي لښته باندې ورته سبق مه وایي قرآن په یاد ویل فرض نه دي قرآن په ناظره ویل فرض نه دي علم فرض نه دی د ټولو کلیاړۍ دپاره یو ملا پکار دی مسلماني فرض ده دینداري فرض ده دې طالب ته دې ماشومې ته دومره سبق وښیه چې دا اودس زده کړي دا غسل زده کړي دا تیمم زده کړي دا جنازه زده کړي دا د مولا قدر زده کړي دا د دې سپینګرو بوډاګانو قدر زده کړي دا د مور قدر زده کړي دا د ګاونډي قدر زده کړي دا ورته وښایي په خوږه ژبه یې ورته وښایي ولې زمونږ په ګیله راځي چې په 3.5 کاله کې ته راښکاره نه شوې اما ستا بچې ته سبق وایي اما ګیله م نه کوله زه خو انسان یم ما چې د نښته را پرېښوده دماغو مې کار ونه کړو او ما نښته را پرېښوده او دغه ملا پرې ولګېده تاسو نه تپوس کوم څومره هلکانو خپلې میندې وشي تماچې صفا کوله هسې دې ولې دلته وشتې یو سړي په خپل زړه پوه نه کړو موږ له یو سړي شاباسي را نه کړو چې ماشاءالله ډېر ښکلی کار کوي 3.5 کاله کې د جومات کوم ځای ته ورسوو ماشومان دې کوم ځای ته ورسوو نه خو همدغه پلار همدغه رور بس د هغه کناتې ښکاره کړی کله علمونه ښکاره کړي پټې ونه ورکړي دا قاریان ظالمان دي او دا قاریان جابران دي او دا قاریان د خدای دسي په پېښور کې پرون نابلد یو وخت دی یو وخت په درګۍ کې یو وخت دی یو ماشوم صرف قاري صاحب یو چوکولی دی سړی راغلی دی او قاري صاحب په جومات کې ویشتی دی لکه زمونږ ګناه څه دی څنګه مطلب سبق وایو تاسو موږ چېرته رسوئ د سکول استادان نه جوړوئ چې موږ ستاسو بچو ته وایي راځئ او ځئ راځئ او ځئ راځئ او ځئ او چې سبا فارغ شي تاسو خو بالکل هم نه پاس کوم ځان پاس شي دلته کې مې ګورنر زوی جوړي نو 10 کاله به یې وخت تېر کړی الف با بیني موږ سره ګزاره وکړئ قومه موږ سره ګزاره وکړئ زمونږ به خان نه وي چې زمونږ په سر لاس کړي زمونږ به ډیسي نه وي چې زمونږ په سر لاس کړي زمونږ به ډیپیو نه چې زمونږ په سر لاس کړي زمونږ به ګورنر وزیرانه نه چې زمونږ په سر به لاس کړي خو زمونږ څوک شته دی موږ به هغه ته وجاړو الله زمونږ ګناه دا دی چې موږ د قوم بچو ته سبق وایو د قوم خلک موږ ته کنځلي کوي د سوات واقعه زرحه چنده مذمت کوم ظلم شوی دی دغه قاري ته او دغه مدرسې والا ته د سزا میلاو شي دا مدرسه دی معتدل علماو ته حواله شي چې هغه د قوم بچو ته د قوم اصلاح وکړي مدرسه دې نه بندېږي مدرسه دې نه ورانېږي د قوم بچو ته دې یو نیک کردار والا مولا مخامخ کړي چې د قوم بچو ته سبق وکړي نن د خوشحالۍ موقع ده ستاسو ماشومان یې فارغ شي تاسو دې قاري صاحب له کتلې دي چې د ورځ څه وایي په څومره عمر کې دا سبق ورته وایي زما عزیزانو
داسې مشکلو حالاتو کې موږ یو. زه فیسبوک والا ته درخواست کوم، زه چینل والا ته درخواست کوم چې د مدرسې خلاف خبره راغله نو بلا تحقیق یې مه شیر کوه. هسې په ملا پسې کنځلې مه کوه. ته به کنځلې کوې په ملا پسې، زما دې د الله په نوم قسم یې دغه ملا به نور معزز کېږي. ته پسې کوه کنځلې، دا به نور معزز کېږي. او واورئ کلیاڼه والاو زما خپلو، یو ورځ به راځي چې د حکومت په زموږ سره انشاءالله دا به لږ وخت کې راځي انشاءالله، بیا به د افغانستان په شان د کار انشاءالله